الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله رب العالمين أحكم الحاكمين دتول بادشاهان دتول زبردست هذا رب العالمين تمام كائنات خالق ومالك ده هذا الله تمام كائنات متصرف ومنتزم ده هذا رب العالمين جنابه بصفاته وصفات فعال لما يريد رب العالمين جسكي سوختكي سرنتكي جاسرتكي كولشي ده الله رب العالمين نسوك تبوس ومختنا نشي كوله او ده الله رب العالمين نخبر عاقبت او ده انجام نوريهم ذكر الله رب العالمين فرمائے ولا يخاف عقباها دا مکلف مخلوقات هر څومره دي خو هغه انبیاء دي که امت ده باچاهان دي او که رعیه ده مالدار دي او که غریب ده د هر یو فرد به الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي زما محترمو د انسان په زړه کې به دا سوال راځي چې یاره الله رب العالمین چې زما نه تپوس کوي نو رب العالمین ته په دنیا کې چې کوم عمل کوم کار کوم د هغې په باره کې پته ورته نشته دی نه بلکې الله رب العالمین د دې د وجې نه تپوس کوي چې سبا دا انسان د خپلو اعمالو نه منکر نشي ځکه د مشرک په باره کې رب العالمین فرمایي چې کله د هغې نه تپوس وشي چې ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق دا زما مخې ته ودرېدل حق دي او که نه دي دا موده چې بلا او حق دي نو بیا یې ولې شرک کولو دا به ټولت د خپل د شرک نه به انکاري شي چې والله ربنا ما كنا مشرکین چې الله مونږ خو په دنیا کې هېڅ قسم ته شرک نه و کړی صرف ستا بندګي او ستا اطاعت هم کړی الله رب العالمین چې کوم کرامن کاتبین مونږ سره مقرر کړي دي هغو ته به ووایي چې د دې انسان عملنامه دې د مخې ته کېده وه چې دې په دنیا کې کوم قسم عمل کړی هغه هم لیکلی شوی دی د خولې نه چې کوم الفاظ ویستي وو ښه ویستي وو که بدې ویستي وو دا ټول لیکلی شوي دي زما محترمو بیا چې کله انسان دغه عملنامه وګوري نو بیا یو ارمان به کوي چې بعد هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دې عملنامې نه څه شی شوی دی چې نه زما وړه ګناه یې پرېښې ده او نه یې غټه ګناه پرېښې ده بلکې ټوله یې راګیره کړې ده زما محترمو چې کله دا زمون اعمال د الله رب العالمین مخې ته به پیش کېږي او رب العالمین به زمونږ نه تپوس کوي نو ولې مونږ داسې اعمال ونه کړو چې په هغې باندې سبا مونږ ته شرمندګي وي او د دې په باره کې مونږ ته
الله رب العالمين د آدم عليه الصلاة والسلام نبي تر جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پوری انبیاء کرام راولېږل دي انبیاء مونته د رب العالمین د وحدانیت طریقې د رب العالمین د الوهیت د ربوبیت طریقې دا ټول راته وښودلې او هغه اعمال هم راته وښودل چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د رب العالمین رضا او جنت حاصلولی شو او هغه اعمال هم راته وښودل چې په هغې باندې اجتناب سره ځان ساتلو سره موږ د الله رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کېږو. زما محترمو الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړي یو نو زموږ د پیدایش مقصد هغه رب العالمین خپله بیان کړی دی چې هغه صرف او صرف زما بندګي او زما اطاعت دی. چې کله الله رب العالمین موږ خپل بندګي ته پیدا کړي یو نو دا بندګي به څنګه کوو؟ د دې دپاره هم الله رب العالمین انبیاء کرام راولېږل. بیا یې دې انبیاو ته الله رب العالمین داسې ملګري ورکړل، داسې رفقا او صحابه یې ورکړل چې هغه زموږ دپاره یو قسم ته بهترین نمونه جوړ شوی دی. لکه الله رب العالمین اول د پیغمبر مبارک فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. دا پیغمبر ستاسو دپاره بهترین نمونه ده. د ده زندگی مطالعه کوئ، د ده سیرت مطالعه کوئ او الحمدلله ثم الحمدلله چې تاسو باندې خو الله رب العالمین ډېر رحم او فضل کړی دی چې په دې مسجد کې په دې مدرسه کې هر زیارت په ورځ باندې شبې جمعه کېږي. د هغې نه علاوه د سیرت دروس تاسو ته کېږي. تاسو الحمدلله د الله رب العالمین په نیز باندې ډېر نیکبخته خلک یې چې تاسو ته الله رب العالمین دا سیرت، تاسو ته الله رب العالمین د خپل د وحدانیت او د اطاعت طریقې د هغې دروس تاسو ته کوي. دغه صحابه یې موږ دپاره چې دی نو د نمونې او د طریقې لپاره وګرځول. ځکه الله وفرمایل چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ای زما بندګانو که چېرته تاسو دا غواړئ چې هدایت مونده کړئ، دا غواړئ چې د الله رب العالمین په نیز باندې کامیاب شئ، دا غواړئ چې د الله رب العالمین په نیز باندې سرخرو شئ، چې الله مخې ته ورځئ الله رب العالمین ته تپوس کوئ، تاسو دا ووایئ چې ای الله تا پیغمبر رالېږلی و، ای الله تا خپل پیغمبر له داسې بهترین صحابه ورکړي وو، داسې بهترین ملګري دې ورکړي وو چې هغې صحابه او هغې ملګرو موږ ته داسې کارونه داسې طریقې راته ښودلې په هغې باندې موږ روان وو او تا راته ویلي چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. د دې په لار باندې چې روان شوئ، د دې نقش قدم باندې چې روان شوئ، د دې طریقه م چې خپله کړله نو څه به وکړئ؟ فقد اهتدوا، هدایت به مونده کړئ. بعضې خلک په دې دنیا کې راپاڅي، هغه د دې صحابو پیښکندي کوي، د دې صحابو پسې بد رد وایي، د دې صحابو هتک بیانوي تر دې پورې چې د دې صحابو خپل منځ کې مخکېوالی او وروستوالی راولي. زما محترم بلکې دا ټول صحابه د الله رب العالمین او د پیغمبر په نیز باندې څه شي دي؟ برابر دي، خو فضیلت الله رب العالمین چا له ورکړی دی. لکه الله رب العالمین د انبیاو په باره کې فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. دغه ټول پیغمبران دي خو الله رب العالمین چا له فضیلت په بعضو باندې ورکړی دی، څوک یې مخکې کړي. لکه زموږ پیغمبر ته الله رب العالمین ډېر فضیلت ورکړی دی. همدغه شان د موسی علیه السلام خپل فضایل دي، د عیسی علیه السلام خپل فضایل دي، د ابراهیم علیه السلام خپل فضایل دي. د دې دا مطلب نه ګرځي چې دا انبیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې دي، یا ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام نه اوچت دی، یا موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام نه اوچت دی. نه، فضیلت شته دی، خو پیغمبران خپل منځ کې پیغمبران زما محترم. همدغه رنګې دغه صحابه چې الله رب العالمین دیو په لار باندې روانېدو سره د دې په نقش قدم باندې عمل کولو سره انسان تا ته هدایت رسیږي، تا ته رهنمایي رسیږي. نو پکار دا دی چې د دې هتک او د دې سپکاوی بیان وکړو.
لکه تاسو وګورئ دا د ذوالحج اواخر او د محرم اوائل په دې کې د عمر رضی الله عنه د شهادت تذکره کیږي. عمر رضی الله عنه هغه هستی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د اسلام دپاره دعا کړې وه چې الله دوه عمرین داسې دي چې هغې دپاره د اسلام سوال کوم چې هغې د اسلام قبول کړي، اسلام په هغې باندې مضبوط کړي. هغه عمر رضی الله عنه په هغې کې شامل زما محترم چې کله شهادت را نږدې کېږي سوال کوي چې الله ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې او د هغې په کلي کې شهادت را نصیب کړي. تاسو وګورئ د انسان په ذهن کې دا خبره راځي چې دا به څنګه کېدلی شي چې جومات ټینګ وي، کله دلته د پیغمبر وي. دا د انسان عقل نه مني، سوچ نه مني. دا هغه صحابه هغه بهترین ملګري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د هغو هره خبره چې کوم پیغمبر ورته کوله آمنا وسلمنا په هغې باندې به یې لبیک ویل. دا به یې نه ویله چون شراب یې پکې نه کوله. لکه تاسو وګورئ زبیر بن عوام رضی الله عنه ته چې د خندق په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اول خو دا اعلان وکړو چې یاره د دې مشرکینو حال احوال ماله څوک راوړي، څوک هم پانسه د زبیر رضی الله عنه پاسه بیا یې وکړو 3 ځله دا اعلان وکړو. په درېیم ځل باندې هم زبیر رضی الله عنه پاسه د رسول الله وویل چې دا د هر یو پیغمبر دپاره حواري موجود دی او زما حواري څوک دی؟ دا زبیر رضی الله عنه دی. دومره مرتبونه راته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو له ورکړي دي. عبیده بن جراح رضی الله عنه ته وګورئ امین هذه الامه د دې لقب ورکړی شوی دی. ابوبکر رضی الله عنه ته وګورئ دغه شان عشره مبشره وګورئ د جنت زیری ورکړی شوی دی. دا ټول ولې د دې د وجې نه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره به کوم قول او عمل به دیو به آمنا وسلمنا په خپل زندګۍ کې به هغه راوستو. زما محترم ځکه خو الله رب العالمین موږ ته فرمایي چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. عمر رضی الله عنه چې دا سوال وکړو الله رب العالمین دا سوال قبول کړو. د سهار باندې تیر دی په جومات کې به امامتۍ باندې ولاړ دی، یو مجوسي راځي او په هغې باندې د حمله کوي، وارونه پرې کوي د خنجر. د هغې نه بعد 5 ورځې یا شپږ ورځې عمر رضی الله عنه د هغې درد او تکلیف د وجې نه ژوندی و. د هغې نه بعد بیا وفات کېږي. د هغه زوی وله راځي او هغه ته دا وایي چې بچیه ما پرېږدوه خو دا وګوره چې زه چا وژلی یم، ما باندې دا حمله چا وکړله. دا وګوره خپل درد خپل تکلیف هغه رسو کوي، هغه په شیشه کوي. خو چې کومه دعا یې کړې وه هغه دعا قبولیت ته توجه وکړي. خپل زوی عبدالله ته فرمایي چې وګوره بچیه چې دا زه چا ووژلم. هغه چې د ټولو په تعالی شکر ورته ویل چې بابا ته یو مجوسي وژلی. هغه ورته ویل چې الحمدلله چې مسلمان چېرته دی، حمله را باندې کړې، چې مجوسي را باندې حمله کړې ده، چې یو کافر را باندې حمله کړې ده. بیا د هغې دغه وګورئ زما محترم عاجزي او انکساري وګورئ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شي د عایشه صدیقه رضی الله عنه په کور کې هغه ښخ کړی شو. ورپسې چې کله ابوبکر رضی الله عنه وفات کېږي هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ښخېږي. بیا دا زموږ مور بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې دا د خپل د پلار سره زه ما ځان لپاره منتخب کړی و چې دلته به زه چې کوم دی نو ښخېږم. خو چې کله عمر رضی الله عنه جواب راولېږلو چې یاره مور نه ورشه ورته ووایه خپل زوی ته وایي چې بچیه دا به نه وایې چې امیر المؤمنین وایي، دا خبرې به نه کې وایي. څه به ورته وایي چې ستا بچی عمر ته سوال کوي تا نه. وګورئ صحابي دی، امیر المؤمنین دی، خلیفه وقت دی، خو هغه عاجزي او انکساري تاسو وګورئ زما محترمو. دا درس موږ ته په دې خبره باندې راکوي چې ته چا ته خبره کې چا سره ملاقات کې چا سره چې دی نو
خپل عرض پیش کړي نه په بدمعاشۍ او په تکبر باندې نه بلکې عاجزي او انکسارۍ باندې څه ورته وایي چې مورې چې په هر ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان سره ابوبکر او عمر زه یاد کړل داسې یو موقع نه ده پرېښې چې هلته یې دا نه فرمایي چې زه او ابوبکر او عمر زه او ابوبکر او عمر زه دا غواړم چې دلته هم په دې ځای کې ما او زه هم د خپلو ملګرو سره چې دی نو ښخ کړی شم هغه ورته وویل چې دا ځای خو ما ځان دپاره مقرر کړی او ته دومره عاجزۍ سره سوال کوې نو زه څه دا ستا شم بیا هم ابوبکر عمر رضی الله عنه دې عاجزۍ ته وګورئ خپل زوی ته وایي بچیا چې کله زه وفات شم او زما جنازه دې اوچته کړې زما کټ دې اوچت کړی وي سمدستي به هلته ځای نه وی څه پته لګي دا زموږ مور بیبي په دې وخت کې په جذباتو کې دا خبره کړې وي و چې کټ دې اوچت کړی لاړ به شي اول ته دې کور ته دنه به سوال وکړي چې عمر راغلی دی او هلته د ښخېدو دپاره سوال کوي هلته د ښخېدو دپاره اجازت اخلي که بیا یې اجازت درکړو نو خلک به مې کوي که نه نو د مسلمانانو ادبې ته به مې ونیسي دغه عاجزي او انکساري مونږ ته د دې صحابو نه معلومه شوې ده دغه ایمان دغه جذبه خو زمونږ کې بعضې خلک زما محترمو پیدا شوي دي چې هغه د دې صحابو فضیلت ته نه ګوري خو بلکې د هغوی پېښکندي کوي هغه دا وایي چې یاره د خلیفت او د خلافت حقدار دا پلانې صحابي و د پلاني صحابي د دې نه چې کوم دی نو دا خلافت حق اغستی دی دا څومره ما محترمو په هغې باندې الزام او دغه لګول دي لکه زموږ مور بي عایشه صدیقه رضی الله عنها باندې دومره لوی تهمت لګوي چې د زنا کړې ده نعوذ بالله او زموږ چې کوم امام غایب دی هغه به د قیامت ته نږدې راځي او دا به د قبر نه راپاسي او ډوډۍ به ورته ورکوي دا څومره لوی هتک او څومره لوی تهمت دی زما محترمو او زموږ د مور بیبي عائشه صدیقه رضی الله عنها د هغې براءت الله رب العالمین د اوو اسمانونو بره نه نازل کړی دی ده به په خپل ځان باندې فخر کولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دوه بیبیانې وې چې خپل ځان باندې به فخر کولو یو دا زموږ مور بیبي عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې زه داسې زنانه یم د پیغمبر چې زما براءت الله رب العالمین د اوو اسمانونو بره نه رالېږلی دی زما په وهم او ګمان کې هم نه چې زما براءت به الله رالېږي وی او بل د مور بیبي زینب رضی الله عنها چې هغه فرمایي چې زه هغه زنانه یم چې زما نکاح الله رب العالمین په اوو اسمانونو برابر کړی دی چې کوم ښه صفت په انسان کې موجود وي هغه ظاهرول هغه ښکاره کول دا تکبر کې نه راځي زما محترم بلکې دې سره د انسان هغه فضیلت بهترواله هغه ښکاره کېږي خو چې کله کم یو انسان د صحابه کرامو پسې هتک بیانوي د هغې پسې چې دی نو سپکاوی کوي د هغې بېعزتي کوي نو هغه دفاع هم کول پکار دي دا نه چې ځان غلی پاتې کړو که چېرته دفاع نه شو کولی الله رب العالمین موږ ته داسې یو هتیار راکړی دی داسې یو اسلحه موږ له راکړې ده چې هغه خو استعمالولی شو هغه زما اوس د الله رب العالمین په منځ کې ډایرک وسیله ده زما محترمو هغه څه شی دی هغه دعا ده چې دعا مونږ پرېږدو نو بیا هېڅ هم نشو کولی زما محترمو لکه د جنګ قادسیه په زمانو کې وګورئ د عمر رضی الله عنه په زمانه کې جنګ قادسیه شو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې کله د هغې په کمانډرو د هغې سپهسالارو هغه چې کله راغی مخې ته او چې تلو قادسیې ته راته نو مخې ته یو دریاب راغی هغه دریاب باندې چې ودرېدو نه کشتۍ شته نه لاره شته نه څه شته نه ښه شته نه بد شته الله رب العالمین ته ډایرک سوال وکړو دغه دعا زما محترمو دا زما او ستا او د الله رب العالمین په منځ کې یو وسیله ده
چې الله رب العالمین ډایرکټ دا قبلې زما محترمو خو چې کله مونږ د زړه نه د اخلاص نه د توجه نه الله رب العالمین د سوال وکړو الله رب العالمین نو ووایو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دلته څو فرمایل چې الله لکه څنګه چې تا د موسی علیه السلام او ګناهګار بندګان چې د هغې سره ملګري وو د هغې سره ملاتړ تا چې د فرعون نه بچ کړل او په بحر دې واړول مونږ خو ستا د پیغمبر هغه صحابه یو هغه ملګري یو چې د هغې په هره خبره باندې مونږ آمنا وسلمنا ویلی په هغې په هره خبره باندې مونږ لبیک وسعدیک ویلی دی ته زمونږ دلته چې دی نو مدد و امداد وکړه زما محترمو دغه سعد رضی الله عنه خپل لښکر ته حکم کوي چې په دې بحر باندې روان شي وګوره سوال یې وکړو د الله نه دعا وکړله دا دعا داسې وسیله ده زما محترمو چې کله وایي لښکر په بحر باندې روان شو داسې روان لکه په ځمکه باندې چې روان دی دې بحر چپې وهلې هر څه یې کول خو دا صحابه یې نه ډوبول ولې هلته د الله رب العالمین طاقت ورته راغی نو که چېرته داسې بعضې خلک زمونږ د صحابو هاتک بیانوي نو مونږ ته پکار دی چې نور څه نه شو کولی دفاع یې نه شو کولی نو د هغې په باره کې د الله رب العالمین نه سوال وکړو چې الله دا نسل ته تباه او برباد کړي الله ته خپل گرفت کې راولي الله ته داسې انتقام والي دنیا والاو لپاره عبرت پاتې شي زموږ صحابو ته زموږ مور بیبي ته د هغوی پسې سپکاوی هاتک بیانوي بیا دیو یو نوی اختر راویستی دی چې هغې ته عید غدیر ویلی کېږي عید غدیر خم ویلی کېږي وایي دا څه شی دی وایي دا چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته فرمایلي چې من كنت مولاه فعلي المولى دا څه د وجې نه صحابي هريره رضی الله عنه فرمایي وایي چې کله یمن ته علي رضی الله عنه موږ سره روان وو وایي هغې داسې یو کار وکړو نو زه مدینې ته راغلم نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغې هغه کموالی ما بیان کړو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې غوسه شو او دغه خبره یې وکړله دا روایتونه دوی د ځان نه جوړ کړي زما محترم علما د دې په باره کې فرمایي دا منکر روایت دی دا موضوعي روایت دی د ځان نه جوړ کړی شوی روایت دی د دې هېڅ دغه نشته دی زما محترم که چېرته مونږ دا ووایو چې یاره دلته دا خلافت بلافصل علي رضی الله عنه ته ثابت دی بیا خو دغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېرو صحابه مبارکې کړې وه لکه د عبیده بن جراح رضی الله عنه مبارکې فرمایلي وو چې امین هذه الامه چې دا صحابي امین د دې امت دی نو مونږ به څه وایو چې دا هم د خلافت دپاره بلافصل دی همدغه شان دی زبیر بن عوام مبارکې فرمایلي وو چې لكل نبي حواري وحواري يا زبير دا غیر پارمون دا خبره کوم تاسو وګورئ په دې اتلسم د ذوالحجه باندې دغه خلک په دې خبره باندې چې کوم دی نو اختر مناول خوشحالي مناول خو دا چې شی دی دا خوشحالي نه بلکې دا زموږ د صحابو سپکاوی بیانول دی زما محترم ما خو تاسو مخکې وویلې چې که دفاع یې نه شو کولی که د خولې نه څه خبره نه شو ویستلی خو الله رب العالمین موږ ته د دعا داسې یو مضبوط هتیار او داسې یو مضبوط وسیله راکړې ده چې موږ ډایرکټ الله رب العالمین سره خپل توجه خپل چې کوم دی نو کنټیکټ برابرولی شو پکار دا دی زما محترم چې د خپل د صحابو د هغې په نقش قدم باندې روان شو هغو چې موږ ته کومه لار ښودلې ده هغو چې په کوم لار باندې عمل کړی دی لکه تاسو ووایئ د عمر رضی الله عنه عاجزي ما تاسو ته بیان کړله سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې د دعا نه یې کار اخیستی و زبیر بن عوام رضی الله عنه چې سخت دی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ته آمنا وسلمنا لبیک ویلی و همدغه شان د نور صحابه کرام
تاسو د دې صحابه او سیرت په دې جمعات کې بیان کړی شوی تاسو زمانه خبر یې خدا خبر دې وجه تاسو بیانوم چې الله فرمایي چې وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین یادګرنه وکړه یاداش وکړه ځکه دا یاداش د مؤمنانو د فائدہ او نصیحت رسي زما محترم ځکه د دعا مبارک راځي چې الله رب العالمین فرمایي چې انسان د پکار چې عاجزي او انکساري وکړي او جړاو کی وایي کوم انسان نه جړا نه ورزي نو هغه شکل د جړاو جوړ کی کنه لکه د دې مثال د ماشومان ته وګورئ ماشوم چې کله د خپل مور او پلار نه څه غواړي اول وینا وته کې په وینا وته چې د شان شکل جوړ کی چې شکل باندې مونږ شي نو بیا په جړا شي کچته موږ له جړا نه راځي نو هغه د جړا شکل او صورت خو جوړ کو چې الله رب العالمین په هغه باندې موږ راضي شي الله رب العالمین دعا ده چې رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین هر خلق تبا کړي چې زموږ صحابه کرامو حتی کو سپکاوي بیانوي او الله رب العالمین موږ د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان کړي چې د دیو هغه هدایت او د هغه په لار باندې تلو باندې الله رب العالمین موږ ته هدایت را نصیب کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زمان محترم نزل حج أواخر ورزي رواني تقولوا كي أول خدا خبر يادو ساتي چې دا درې میاشتې چې کوم په مونږ باندې پرله پسې را روان دي ذوالقعده ذوالحجه او محرم دا د حرمت والا میاشتې زما محترمو په دې کې یو نیکي الله رب العالمین د هغې اجر او ثواب په ډول باندې ورکوي خو چې کله ګناه کوو نو څنګه چې د ثواب ډبل دی ګناه سزا هم ډبل ده زما محترمو او یو ورپسې د رجب میاشت ده چې الله رب العالمین فرمایي اربعة منها حرم سلور میاشتې د هغې د حرمت والا دي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم سلور میاشتې د هغې د حرمت والا دي او په دې کې کوم واقعات شوي د عمر رضی الله عنه شهادت او بیا محرم میاشت کې زما محترم د عاشورې ورځ یو نهمه ده او یو لسمه ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو یهودي ولیدل چې په دې لسمه ورځ باندې روژې نیولې او د هغې باندې به عبادتونه او بندګي کوله تپوس یې وکړو چې دا ولې هغه ورته ویل چې په دې ورځ باندې الله رب العالمین موسی علیه السلام د فرعون نه بچ کړی او د بحر نه اړولی دې وجې نه موږ چې کوم دی نو د روژه نیسو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نحن احق بموسی منکم موږ تاسو نه ډېر حقدار یو چې موږ روژه ونیسو بیا صحابه کرام
داسې ملګری الله رب العالمین ورکړي پیغمبر ته چې سمدستي سوال وکړي چې دا الله رسوله تا خو موږ منع کړي یو د دې یهودو د مشابهت نه د دې د ملګرتیا نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل که چېرته زه الله رب العالمین را روان کال ژوندی وساتلم لأصومن التاسع زه به د نهمې ورځې روژه هم نیسم. نو وګورئ نهمې ورځې روژه دا قولي حکم دی او دا د لسمې ورځې روژه دا د فعلي حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بیا علما په دې کې درې تخصیصه کوي دا درې مرتبو باندې دغه کوي چې یو نهم او لسمه سره ونیسي او یا چې کوم دی لسم او یو لسم ونیسي او یا دا درې واړه انسان څه کوي نهم لسم یو لسم درې واړه ونیسي. نو په دې کې یو حکم د خوشحالي د موسی علیه السلام نجات مناله او نهمه کې چې دی نو یا یو لسمه کې چې دی نو د یهودو مخالفت هم څه شو هغه هم راغله. نو په کار دا دی چې دې ورځو ته مونږ سوچ وکړو ځکه الله رب العالمین ډېر مهربانه بادشاه دی غني ذات دی وخت په وخت باندې مونږ ته داسې مواقع را فراهم کوي چې انسان که یو موقع نه مس کېږي یو موقع نه پاتې کېږي نو دا را روان میاشت کې بله موقع ته را روانه ده که دا نه پاتې شي ورپسې بله موقع را روانه ده لکه د حرمت میاشتې دي د ذوالحجې اولې لسې ورځې د عرفه روژه که یو انسان بیمار شي یا سستي وکړي یا د خوبه راپانسېږي یا نور څه مسله ورته پېښ شي الله وایي فرمایي خیر دی ورپسې چې کوم دی د محرم روژه را روانه ده د یو کال ګناهونه په هغې کې معاف کېږي. همدغه شان دی زما محترم ورپسې ورځه خو چې دا کمزورتیا کوو دا سستي کوو دا زمونږ د وجې نه کېږي زمونږ خپله هغه دی الله رب العالمین مونږ ته وخت په وخت باندې مواقع را فراهم کوي. الله نه دعا ده چې رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین د دې رجوع د نیولو توفیق راکړي چې مخکیني او وروستني ټول ګناهونه الله رب العالمین زمونږ معاف کړي د یو کال د دوه کالو او الله رب العالمین دې مونږ د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان کړي او چې کوم خلک د دې صحابه او سپکاوی او هتک بیانوي الله رب العالمین دې هغو ذلیله کړي الله رب العالمین دې د روان نسل دپاره هغوی عبرت وګرځوي او الله رب العالمین دې هغو د داسې سزا ورکړي چې هغه شان سزا بل چا نه دی ورکړل شوې. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونا برابر كي نزدي